په یو بوټي کې دوه قسمه میوه. دا وګورئ دا غټ املوک دی سور، او دا چې کوم دی دا وړوکی املوک دی. تاسو ته به ډېر واضح ښکاري دا بوټی یو دی او په دې کې چې کوم دی دانه الله تعالی دوه قسمه پیدا کړي. دا د څه په برکت سره دا الله تعالی انسان ته عقل ورکړی دی او د پیوندکارۍ طریقې ورښولې ده. دا وګورئ تاسو دې دانه او په دې دانه کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. دا دانه چې کومه ده دا سور املوک دی او ورسره دا تور املوک دی. دا پروسس تاسو ته زه ښیم. دا وګورئ یو بوټی دی خاښونه دې ځای کې بیل شوي. دا وګوره دا پکې پیوند. نو دغه د پیوندکارۍ پروسس دی کوم چې تاسو ته ښکاري. په دې خاښ کې چې کوم دی غټ املوکان دي او په دې نورو خاښونو کې چې کوم دی دا تور املوکان دي واړه. دا وګورئ پیوندکاري چې کله کېږي دای طریقه کار دی. په یو بوټي باندې چې کوم دی هغه نه خاښ کټ کړی شي، په هغه خټه پورې کړی شي، خټه کې چې کوم دی دا بل خاښ د هغه سره پیوند شي. دا وګورئ تاسو ته ښکاري دا تور املوک ورسره چې کوم دی دا غټ سور املوک. نو دغه شانتې ځنګلي بوټي سره چې کوم دی دغه شانتې د فارمي بوټي پیوند لګي او په دې په برکت سره او د دې په مدد سره چې کوم دی موږ ته د دې میوې نه دا میوه حاصلېږي. دا وګورئ د دې میوې نه موږ ته دا میوه حاصلېږي. نو دا ټوله پیوندکاري ده او انسان له الله تعالی عقل ورکړی دی. په دې طریقه کار باندې چې کوم دی د بوټو پیوندکاري کوي او ځان ته اسانیانې پیدا کوي او ځان ته بیا مختلف قسم فارمي فروټس چې کوم دی هغه پیدا کوي تیاری. دا وګورئ دلته کې هم دا پیوند لګېدلی دی په دې بوټي کې. دا وګورئ دا ځنګلي املوک دی یعنی دا تور املوک دی. دا زما لاس کې چې دی او دا ورسره چې کوم دی دا فارمي املوک دی. دا وګورئ فروټس یې څومره ډېر دي، څومره ذایقه دار دي. دا موږ او تاسو سوچ هم نشي کولی. یقینا دا وګوره دا بوټی مکمل ډک دی او دلته کې څوک میلمانه لاروي چې راځي هغه ټول د دې فروټس نه چې کوم دی فایده اخلي.